ځکه هغوی کې اتفاق و هغوی کار تپوس کولو هغوی ته قدر و د کار چې چا سره قدر وي زه د هغې بیا قدر کوم چې د کار چا سره قدر وي ما زندګي م دا ده چې زه مسلې حل کړم نو تاسو ته هم دا یاد دی خپلو ملګرو ته م یم چې شمس او تاسو ټول کښېنئ ما ته یو ښه مزدار ټیم جوړ کړي هر خاندان نه نوجوان یې که مشر یې والی متفقه کښېنئ یو صلاح کوئ زه به درته فنډ راوړم زه به درته سکیمونه راوړم فیصله به زه نه کوم فیصله به تاسو کوئ نو هغه به بهترینه فیصله وي دا کلی به هم خوشحال وي ځکه دا ما ته خلک راځي څوک یې دا وکړه ذاتي کار به زه کوم ذاتي کار هر چا ته الله رضا ده راضي دي موږ کوشش کوو چې چا قسمت یې موږ وسیله شو الله تعالی یې وکړي او چې چا قسمت کې نه وي که پر سړک ځان هم مړکیا نه کېږي نو موږ نه دا هم چېرته ګیله ونه کوي چې موږ د چا کار نه کوو دا د ما ایمان دی چې ما په دروازه څوک راشي نو زه هغه نه واپس کوم که زه اسلام آباد کې ناست یم که د سند نه راشي که د هر ځای نه راشي چې زه ورسره کوشش کوم میا صاحب ته ما دا سبق ښیلی و د میا صاحب زوی عمر ته هم دا وایم میا صاحب لږ جوشیده و کله نه کله به غوسه شو نو ډېر زبردست سړی و هغه ته ما یو خبره کړې وه ما یې خیال ساته چې تا په دروازه یو سړی رالو هغه هر څوک دی ووټ نو پروا مه کوه ووټ به خدای راکوي الله تعالی طرف نه راغلی هغه چرته هم رد کوه هغه سره سخته خبره مه کوه هغه ته عزت ورکوه کار کېږي او که نه کېږي مونږ پښتانه چې یو د یو بل عزت وګیو انشاءالله دا ته یقین درکوم چې مونږ ته مو عزت راکوئ تاسو زه به م عزت درکوم ما کشران به م درکوي عمر به انشاءالله په کینټ کې ناست دي جمشید میا د ما ټول نوخار چلولو هغه مال کوه که نور څوک به ورتلل د پولیس مسله وه نورې مسلې وې شپه ورځ به هغه لګیا زه الله تعالی دې میا صاحب وبخي ما زه ډېر کمی محسوس کوم ما ډېر ملګری او دوست و یو بهادر دوست و و انشاءالله تعالی د هغه کمی به دا بچی پوره کړي زه درته وایم چې ته ما د زوی به ځې انشاءالله هغه نظر باندې به ته ګورم هغه پورې چې کله پورې ته د خلکو خدمت کوي او چې خلکو خدمت نه کوي نو بیا به ښه په آرام کور کښېنه ځکه دا سیاست چې دی دا د دې دپاره دا څه ذاتي دپاره نه دی ما تاسو سره 38 کاله وشو ټولو ته زه ښه معلوم یم شپه ورځ چې مونږ د دا اوس خو د کشراتو یار تاسو حلوا مونتي ده ما چې کوم سخت وخت تېر کړی دی 1983 الیکشن ډسټرکټ ما کړی و ما مقابله اشخان رور امین خټک سره لوی طاقت و هغه وخت کې هغوی ما راوغورځول مخکینی ځل یې زه راوغورځولم بیا ما بدل واغوستو بیا مې ته الیکشن وګټلو په 1985 کې میا جمال شاه یو لوی طاقت و زه آزاد ولاړم ما نه په دوکا په اتیا ووټونه وګټله خو بیا هغې نه پس ټول الیکشن یې مې ته وګټلو دا جدوجہد جاري دی اوس خو هغه مسله نه ده هغه ډېر تکلیف و د هلته ما ملګري ناست دي فدا ناست دی دا ټول مو یو سړي پسې ګرځېدو یو کور ته به تلو رضا کول به مو ځان سره چا اعتبار را باندې نو چا یقین هم نو چې پرویز اټک به سبا دلته مونږ سره ولاړي خو نن د الله تعالی شکر دی چې د نوخار ما باندې اعتماد رالو یقین رالو نن ما باندې ټول پاکستان اعتماد کوي تاسو سوچ هم نشئ کولی چې ما باندې دا اپوزیشن څومره پارټیانې دي څومره لیډران دي د ما نه بغیر اړو خبرې د مو پارټۍ سره نه کوي هغه ما اتحادیان پارټۍ دي هغه زه سنبالوم اپوزیشن سره زه لګیم خپل ایم این ایس خدمت زه کوم زه نن ټول پاکستان کې لګیا ما د تحریک انصاف دپاره عمران خان دپاره منډې وم تاسو طرف نه چې زه تکړه یم چې تاسو ما سره شاته ولاړې ایمانا د ما مقابله چاپلاره نشي کولی تاسو را سره ولاړې او دا ما ته پته چې ما سره نوخار خلک ما ته د خلکو روی چل ته دې کلي کې دا چل دی دې کلي کې دا چل دی حالات داسې دي ما ورته انشاءالله الله تعالی یو طاقت راکړی دی نیت مې صفا دی اراده ښه ده چې زه کله دې کلو ته ووځم انشاءالله دا ټول کلي به ما سره پاسي ځکه زه ورته اوس وزګار یم نو تاسو ته یقین درکوم چې مونږ دا دومره عمر دی خپل کلي ته وګورئ دلته هزارو مثال ورکوم چې زه کله 1988 کې مخکینی ځل وزیر شوم نو دې کلي کې یوه نالۍ پخه نه وه مشران راته تپوس وکړئ افتخار به دلته ناست دي او دا افتخار ما مشر کړی هغه وخت کې مونږ د دې بازار کې تاسو نالۍ شروع کړي او ټول کلی خوشحاله ځکه دا بازار دا مین لاره چې ده دې کې هغه نالۍ نه بیا ګلۍ شوې ګلۍ نه سړکې شوې ټیوبویلې شوې جوماتونه شولو سکولونه شولو نو مې ښه لاغې کمې دې کلي کې څومره سکولونه جوړ دي دا یو کلي کې نشته دې کلي کې چې کوم دا لارې کوڅې باندې فنډونه لګېدلي دي دا دومره په هر کلي کې مو کار کړی کمې نشته خو لږ سکولونه دلته ټول شوي
اوس دا شمس خبره وکړه چې موږ ته ټیوبویل ضرورت دی زه اعلان کوم چې یو ټیوبویل زه تاسو ته منظوروم انشاءالله زر به کار شروع شي بل شمس خبره وکړه ټیکنیکل جینکو هلکانو ته زه به چې منسټر ته خبره کوم چې سکیم به تر وباسم ځکه چې دا چې کوم څیزونه دا ماشینانو دا ما ډېر شروع کړي خو څه چلو شو چې صحیح کار ونه شو چا ماشینان پټ کړل چا کمپیوټر پټې کې بیا ما هغه بند کړل ما دې فایده سمجھتا خو که تاسو بالکل زه یقین لرئ چې تاسو سنبالولی شئ چلولی شئ خیال یې ساتلی شئ زه به ضروري تاسو لپاره هلکانو جینکو دپاره داسې سینټر یې برابروم فنډ به ورته برابروم چې تاسو هغه د بچو ته فایده ورسي دویمه د ګیس خبرې ده ما مخکې هم دا ویلي چې نن ګیس په دې ضلع کې 100% هر کلي ته هر کور ته به زه ګیس رسوم 8 ارب روپو ما ګیس منظور کړی دی دې وخت کې 200 کلو کې کار لګیا دی دا فکر مه کوئ چې تاسو به ګیس ته څوک پاتې کېږي یا د ټرانسفارمر نه پاتې کېږي ما ډېرې پیسې منظوري کړي ده ټرانسفارمر یې کمبې دا ټولې را روانې دي او انشاءالله دا آینده 3 کاله به تاسو وینئ چې هره میاشت به تاسو ته ټرانسفارمر هم راځي ګیس پایپونه هم راځي او غټ مبارکي دا د عمران دی تاسو د کلي سروې کړی دی ګیس چې څومره شوی خو شوی دی دې وخت کې 8 کیلومتره نور ګیس پایپ منظور شو او په 2 میاشتې پس تر هغې به ګزاره کوئ په دسمبر کې دا څومره د کلي کې ګلی یا کور یا محله پاتې ده 100% سروې شوی دی 8 کیلومتر ګیس چې وشي انشاءالله دې کلي کې به یو محله نه پاتې کېږي منظوري موږ ټولې کړي ځکه دا ګیس چې دی زه پاکستان کې څومره د ګیس منظوریانې کېږي زه مشر یم زه منظوري ورکوم نو تاسو فکر څه ته کوئ چې ټول پاکستان ورکولی شم دا یو نوښار غوړه مسله نه ده ما زه چې وزیر اعلی ما دا شروع کړي دي 15 ارب روپو سکیمونه ما هغه شروع کړي وو اوس چې زه وفال ته رالم باقي څه 2.5 ارب روپو کمی وو هغه منظوري وشوه چونکې کارونه ډېر کلو کې روان دي څوک به وروست وي څوک به مخکې بیا به مسله راځي د میټرو میټر یې به هم لګي هغې ته به هم اپلیکیشن ورکوئ دې صوبه کې میټرو کمی وو هغه هم عمران د هغې کمیټۍ مشر دی 6 لکه میټر یې منظور شوي هغه موږ ورلګوي چې 14-15 لک ته بوځو چې هر چا ته میټر هم میلاو شي انشاءالله دې قانون نه تاسو فکر مه کوئ دا ما سره تاسو نه زیات غم دی ما نوښار سره وعده کړې ده او ایمانن صحیح مې کړي ده چې زه هر چا ته به ګیس رسوم هر چا ته د بجلۍ مسله به حل کوم اوس یې تاسو یې ګیس پریشر کمی و مسله وه هغې هغه پایپ لاین وشول د بجلۍ هغه مسله وشوه کینټ کې مسله وه اوس یې تاسو پریشر کمی دی کینټ نه پایپ را روان دی منظور شوی دی کنټونمنټ ایگزیکټیو څه په هغې کې رکاوټ اچولی و هغه ورځ ما ورسره خبرې وشوې هغه به لاره به کولاو شي تاسو کلي د ګیس پریشر چې کوم دی انشاءالله دې یخنۍ کې به دا کمزوري تاسو نه وینئ چې تاسو کلي ګیس پریشر کم دی دا یوازې تاسو نه دی دا دلته کې 10-12 کلي و غټ غټ چې هغې ته د 10 انچه پایپ ضرورت و هغه مونږ ټول منظور کړو نوشهره کلان ته منظور شوی هلته به زه پروګرام کوم هر کلي ګیس پریشر اول ګیس ورکوم دی بیا د هغې پریشر بندوبست کوم دی دا ټولو څیزونو کې مونږ لګیو تاسو ته فکر مه کوئ دا بېرته مونږ سر ته رسو زه خاص طور باندې نوښار خلکو ډېر زیات شکر گزار یم چې کوم عزت ما ته راکوي کومه مینه ما ته راکوي خدای دې طاقت راکړي چې تاسو بدل خلاص کړی شم ما خپل کوشش کړی دی لګیا یم د دې صوبې د پاکستان تاریخ کې داسې ضلع تاسو نشئ کتلی لاړ شئ ټولو ضلعې وګورئ سړک یې 100% تقریبا نامکمل کې 8 ارب روپو نه زیات سړک یې وشوې خو دلته ما ډیمونه شروع کړي په نظامپور کې شروع دی په خیشکو کې شروع دی ګلډیرۍ والا مکمل دی په زلوزو کې دی هلته مخکې دی ډیمونه دې دپاره چې نن د دنیا مستقبل دا دی چې اوبو کمې به راځي بارانونه کم دي او که دا واړه واړه ډیمونه جوړ نه شي نو هغه نقصان به سبب زموږ بچو ته رسي او د هغه ډیمونو وجې نه په موږ په دې کلو کې سیلاب کم شو چې ته ډیم جوړ کړې نو دا کلي کې خوړونه دي هغې کې اوبه کمې شوې او خلکو ته نقصان راتلو هغې کې د خلکو ځمکې هم بچه شوې او موږ ته اوبه به میلاو شي او هغه ډیمونو کې ځمکې هم آبادې به شي نو دغسې ډېر څیزونه دي که دلته کالجونه دي په دې نوښار کې زه وزیر اعلی ما تقریبا 8 کالجو منظور کړي وو 6 پکې وشول 2 دپاره اوس هم ځمکې ګورو لګیو چې هغه سر ته ورسو دلته ما میډیکل کالج جوړ کو تاسو لیدلی نوښار کې
نوخار اسپتال قاضي صاحب شروع کړو نېشنل تعالی توفیق ورکړو چې هغه سر تور سي 2.5 ارب روپے په ماو لګولې نن هغه بهترین اسپتال جوړ شو میډیکل کالج بلډینګ جوړیږي علاقانو هغه اسپتال کې یو فلور ورکړی هغه کلاسې شروع دي 3 ارب روپے غوته شو بلډینګ شروع دي دلته پلونو نو مخاله په کشتي پل مسله هغه شو خېش کو نمو په بوته پل جوړ کو ځکه الته ما یو پروګرام دی الته یو موږ سره سوشل زره کنال ازمکه دا هغه په ما نقشه جوړ کړی چې الته کې یو بهترین انټرنیشنل پارک جوړ شي چې دا موږ خلک الته کې زی هغه بهترین پارک ته لګي هغه 2 ارب روپے لګي ما کوشش لګیاره چې بهترین پارک ته جوړ کو چې تاسو یو سیل یو مقام درته ملاوي شي نو دا څه سټیډیمز درې بل عمران خان فیصله کړی و چې په هر تحصیل کې یو ګراوند جوړیږي یو ګراوند مشر کلام کې جوړ کو یو مقبو کې لو سټیډیم جوړ کو یو خیرآباد کې جوړ کو اوس بیا درې نور سټیډیم منظور شوي دي هغه لپاره ځمکه ګورم لګیان یو سین نه پورې او یو جانګيري کې راغله چې ځمکه ګورو یو دې طرف ته خو مسله ټول نه غټه ده ځمکه اوس ځمکه چې چاخلې نو سرکاري قانون دی چې ته به 1 سال باندې اخلي 1 سال ځکه کمای چې خلک رجسټري صحیح نه کوي انتقالاتو کې غلا کوي د 10 روپیو شی په 50 روپۍ په 3 روپۍ ولګي نو هغه ځمکه چې بیا سرکار اخلي بیا به هغه قیمت باندې اخلي چې کم تاسو خپل ځمکې لیکلي نو غلطه مسله ده په سرکار خو ځمکه د هر چا نه اخیستې شي خو زه ظالم نه یم چې په زور چا نه ځمکه والم چې کله پورې څوک رضا نه وي زه څوک نه تنګوم او دې وخت کې ما ته ډېرو څیزونو ته ځمکې پکار دي پلی ګراونډو ته پکار دي کالجونو ته پکار دي ځای په ځای سکولونو ته تاسو ډېر ښه خلک یې چې اول دا ډېری ملګري ما پسې رالل دا تاسو دا سکولونه چې جوړي دا خلکو قبضې کولې هغه وخت کې د ما چار دیواري تاو کا او بیا خدای مو وکړه که دنیا سکولونه پکې جوړ شو نو دا ټول څیزونه دي چې مشران ټیکي نو تاسو سوچ ټیکي نو ډېرې مسلې اسانې شي خو چې خپلو کې ګډوډي او پکې ذات څوک کوي نو بیا هغه مسلې نه حل کېږي نو زه ډېری د حکیم آباد تاسو ډېر زیات شکرګزار یم ما چېرته دلته الیکشن بهللی نه دی اوس چې راسره دونه لوی ټیم رالو نو اوس به مقابله څوک څنګه کوي ما ته پته چې دا کلي ما سره پنځه کړی خو یو خبره ضروري ده چې الیکشن ورځ کې جنرال الیکشن کې خلک ووټ ته راوځي خو دې الیکشن کې خلک نه راوځي دا به زه ګورم چې تاسو هر بچی زنانه چا ووټ دی چې هغه به ووټ ته رارسوئ ټول نه زیاته که ځکه تاسو چې کله هغه په زیاتو مقابلې نو هغه چې زه ګورم نو هغه که 15,000 ووټ پول شي زموږ په الیکشن کې هغې په نیمه پول شي ځکه چې څوک پکې شوق نه کوي نو دا به ټول ملګري کوشش کوي چې هر خاندان د هر کور نه خلک ووټ ته راوباسئ او دا چې یو دا دې تاسو نه مقابلې ما سره خلک وشوي ما 20 کاله وشو چې د نوښار کې موږ یو الیکشن نه دی پیلي خو څوک به دې ته شرم حیا شته نه شکستونه وخوړل بیا به هم شکست خوري ځکه دې خدمات نشته د حکومتونه تېر شوي دي دا امیر مقام د مسلم لیگ حکومتو ما ته د یو نشان وښیي چې نوښار دپاره یې څه کړي ایم پي حکومتونه تېر دي ما ته د یو کالج وښیي ما ته د یونیورسټي وښیي ما ته د څه پل وښیي ما ته د څه غټ کار وښیي یو نشان خو راته وښیي بیا دې ګرځي که بیا دې حق دی په دې کلو کې دې ګرځي یو خښته دې راته وښیي د حکومتونو کې کم ځای لګولي او که یو نیم کار یې کړی خپل ځان ته یې کړی یا خپل چل ملګرو ته به یې کړی د کلو فکر دی نه دی کړی ځکه دی شکست خوري چې نیت دې صفایي اراده دې ښه الله تعالی مدد کوي ما سره الله مدد کوي زه د خلکو ته وایم چې الله تعالی ما غواړي چې افراد ما نشي راغورځولی که الله تعالی نه غواړي پرویز خټک هېڅ شی نه وي هېڅ هم نه دی او د ما نیت په صفایي چا دعا به یې راسره ما سره ډېرو خلکو دعاګانې دي چې زه نن ټول پاکستان سره مقابله کوم ټول پاکستان کې ما ته عزت میلاو دی تاسو وجې نه میلاو دی چې تاسو طاقت ما سره ما نه خپله ببر شیر جوړ شي او انشاءالله دا طاقت ما سره زمانې نه را روان دی ما خو ډېر مشکلاتو کې دا سیاست کړی دی هغه ډېر ګران وخت و ما ډېر سختې مقابلې کړي دي اوس الله تعالی شکر دی موږ خپل حق ادا کړی فرض مو ادا کړي دي خپل محنت مو کړی چا سره به مو ښه کړي کلي کوم دنیا کارونه کړي دي او د ما صرف دا دعا ده چې یا الله دومره طاقت راکړي چې تاسو چاته لاس ونیسئ چې ما کار پکړ انشاءالله وخت به داسې 80-90% کارونه شوي دغه 8-10-15% پاتې دي خدای به دام پوره کړي او یو ورځ به داسې راځي چې زه به ته چېرې فلانې فنډ راغلی کوم ځای استعمال کړو او تاسو به یې چې موږ سره ځای نشته ځکه ما زه خپل د ډېرو کلو کې ګرځم
التاړو فند زین است کوم ځای ولګا نو زه په اخر کې تاسو شکریا ادا کوم شمس او دغه مرګرو دوستانو خپلوانو ټول ته هم یقین درکوم چې مونږه زندگی ټول خدمت ته ما خپل زندگی وقف کړې ده د ما بچو د کشرانو زندگی وقف ده کله پورې چې تاسو مرګرتیا کوئ موږ د میدان نه نوځو میرا 38 کاله سیاست کوم څه آسان کار دی دا بار بار ووټ غوښتل آسان کار نه دی یو ځل خلک ووټ والی بیا په دروازه نشي راتلی خو د مونږ سترګې چاته ټیټې نه دي موږ ښه په ایمانداري محنت کړی دی او شمس او مرګرو ته هم چې تکړه شئ مونږ سره ولاړ یو یو څیز کې به هم نه پاتې کېږئ که نوکریانې دي څومره مانه کېدی شي هغه کوو چې کوم د بچو خدمت دی هغه به کوو خو تاسو دعا